پسنګ کې ناس دغه زما خواږرونه چې په دې تکلیف په دې یخه یخنۍ کې زما دروازې لراغله زما درشل لراغله خپل تکلیف راوړی دی ما خپل حق ادا کو پښتنو تاسو ته غږ در رسومه راځئ چې په شریکه باندې د دې چې کمرونه زما په څنګ کې ناست دي د دوی دغه تکلیف ختم کو څه تکلیف یې دی څه سختی ده راځئ هغه د هغې د خولې نه اورو. السلام علیکم بھیا. وعلیکم السلام. ستاسو څه نوم دی؟ شهاب علي. شهاب بھائی څه داسې مسله ده چې دلته کې په دې باندې مجبوره کړئ چې زموږ دروازې له راغلې زما دروازه دې وډبوله؟ یاره جي موږ خپله باندې رکشه چلو د تخبې او مردان لیکه چلو بیګا داسې چلو شو چې پرون ماښام کې اخري ټرپ باندې راتلو نو ماښام کې راځل د یو کس پارسل لاکو هغه پارسل کې دننه چې کوم دی شافر کې موبایل او سامانو او ما سره سورلۍ دغه ځای نه راوختلې سورلۍ ما مخکې سیټ کې خپل شافر هم دلی او هغوی سره هم شاپرې وي نو هغوی چې دلته راورسېدل جنډۍ سټاپ کې هغوی کوش ولو او هغه شاپر مردان جنډۍ هغوی چې جنډۍ کې کوشو نو هغوی سره خو خپله هم دوه درې شاپرې وي او زموږ شاپر هم موږ مخکې سیټ کې ږدلی نو زموږ هغه شاپر چې کوم دی هغوی ځان سره په غلطۍ کې کوس کړی دی. څنګه داسې غلطۍ کې کوشو څنګه چې ستاسو به یې وویل چې یاره زه رکشې ته ناست وم دغه خوا کې چې ستاسو ناست دی نو آیا دغه چې کوم شاپر دی تا ته دا پته نه وه چې یاره دا پارسل دی نو تا هغه خپل چې کوم شاپر دی هغه هم دې راواغستو د هغوی سامانونو کې د هغې له ورکو؟ او جی او دا شاپر خو چې کوم دی زما دی روک دی او شاته دا پته ماته نه و چې دا زموږ شاپر دی د هغوی هغه شاپر هم چې کوم دی سپینې وي نو دوه درې شاپر یې د هغوی هم وي او هغوی سره ماشومان هم دوه ماشومان ورسره غېږ کړي نو یو زنانه او یو ورسره هلک و نو هغوی سره هغه ماشومان غېږ کړي او غوټې وله ما غونډې کوزې کړلې دوه درې شاپر یې هغه وله ما غونډې کوزې کړلې نو هغوی چې کوم دی بس زنانه ورسره ما وله شاپر سیټ ته کېښودلې هغوی بیا کرۍ زما دې رول له ورکوله زه هم درسره مخکې ناست وم او دا رکشې ته ناست و. دا چې کوم شاپر و دا په مردان کې چېرته موبایل والا هغه سودا کړې و تاسو له درکړه چې یاره دا ورسوئ کوم ځای ته؟ او جی دا خلیل پلازه کې هغوی سودا کړې وه او هغه دوکاندار ته وینا کړې وه چې بس دا ما پسې راولېږه کلي ته او هغه چې کوم دی جلاله ته لیږلو نو هغه دوکاندار موږ له شاپر راکړو وایي دا چې کوم دی جلاله کې ورته پلانکې ولاړې وایي دا شاپر به هغه ته حواله کړي. څومره سامان و هغوی څه وایي دوکاندار څه وایي چې یاره د څو روپو سامان و پکې؟ یاره کم از کم موږ چې چا نه راغستی او کوم دوکاندار چې راکړی هغه وي چې د 40,000 روپو دی نو اوس پته نه لګي چې هغه مخکې کم کس چې لګو پته نه چې هغه به څه وي چې هغه به څه وي چې د 100 روپو دی اوسه پورې پته ونه لګېده او بیا نن سهار چې کوم دی سهار وختي خلک د مزدورۍ په نیت راوتي د کور موږ چې کوم دی دغه په دغه باندې راوتي سوچ راووتو دغه غم کې راووتو او جانډۍ کې کوڅه په کوڅه وګرځېدلو او ویناګانې مو کړلې او هېڅ پته یې ونه لګېدله کور کې هم پریشان یو موږ هم پریشانه. څنګه چې به یې وویل چې په کور کې هم پریشاني اوس دوی زما په خوا کې ناست وو والد صاحب ورته کال وکړو چې څه چله مو کو بچي کوم ګوره غریبانان زما دره پورې راغله دا داسې ده چې دا ستاسو در ته هم درغله ستاسو در یې هم وړبو ځکه زما په ذریعه باندې دغه پیغام تاسو ته درغلی پښتنو نو مهرباني وکړئ ریکویسټ درته کوم چې په اخلاص د ویډیو مخکې شیر کړئ که د دوی دغه تکلیف دغه مشکلات ختم شي نو یو خو به دوی خپلې مزدورۍ ته واپس جوړ شي بل تاسو ته به دغه چې کوم په کور کې مور او پلار دی هغوی دې وخت کې پریشانه دي نو که دغه تکلیف ختم شو د هغوی د زړه نه دعا راووته نو انشاءالله مونږ ته به لازمي قبلېږي دغه نمبر یې دي رابطه ورسره کولی شئ چېرته مې الله مخاد آباد او خوشحاله ساته د لوی الله په امان.